والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. اللہ رب العزت پدې کال کې پمنګ او تاسو باندې داسې وختونه راولي او داسې حالات راولي چې باغی کې زمونږه الله رب العزت طرف ته توجه شوق او مینا را بیدار شي. یو کومنګ باندې حالات راځي، کله بیماری، کله خوشحالی، کله خفګان. دا د الله رب العزت د طرف نه قاصدان وي، دا الله رب العزت د طرفه یو تربیتی پروګرام وي چې موږ په هغه سره الله رب العزت طرف ته رجوع وکړو. دویم په موږ باندې په دې ځنې وختونو کې ځنې وختونه په موږ باندې داسې راولي، هفته کې، میاش کی، کال کی، چې په هغه سره زمونږ استادو د الله طرف ته، د پیغمبر علی السلام طرف ته، د آخرت طرف ته شوق بیدار شي او په یو انداز نیوی مختلف وي. لکه هفته کې په موږ باندې جمعه راشي، داوم سړی او د دین ماحول تراشي او د دین خبر اوري، خطبه اوري، موضوع اوري. سړی دا دومره پته ولګي چې یاره زه خو مسلمان یم او د الله بنده یم. دا سکال کې رمضان راشي، هغه سره روزه میاش سره زمونږه د زړه د غفلت لګي دوړي هغه وسندل شي. دا سبکال کې د لوی اختر میاش، د حج میاش راشي. زنه بخت اور باغی کې الله رب العزت هغه د حج د پاره قبول کینو، هغه حج لاله شي. دا الله رب العزت د دربار حاضری ولګي او چې کوم دل تپاتی وی هغه له مغرض ډیره قیمتي وی. پای کې دا الله رب العزت د محبت انوارات چي وی، داغي بارانونه کیږي. لس رضی پکال کی یو لس پی هغه د رمضان ډیر زیات قیمتي دي او بل لس رضی دا اوسنه چې کوم میاش راخیږي، یو ورځ دو بس چې کوم میاش راخیږي. منګه پښتانه ورته د لوی اختر میاش وایو او عربی کې وتا ذوالحجه وي، یعنی د حج میاش. دا غي دا ډومبانه لس ورځې چې دي نو دا د رمضان دا غي لس ورځو سره مقابله کوي. بلکې زنو عالمان ویلي دي چې دا ته نه غوړه دي. او بیا عالمان فرمایي چې ورځې د دې بهتر دي او شپې د رمضان بهتر دي. دا ورځې د عبادت د لیلام ورځې دي، قیمتي ورځې دي.
د بندنا څخه کمې پاتې شوی نو بندا هغه کمې په دې کې پورا کول شي بندنا غفلتونه شوی وي مونږ روان یو د الله په لار مسافر یو د الله رب العزت طرف ته روان یو یو سړی کراچۍ ته روان وي او په لار کې غفلت شروع کی کله یو ځای ناست هوټل کې چایا دسکی کله بل ځای ناست کله بل ځای ناست نو دې ډیر په مزه باندې کراچۍ ته رسي او یو سړی دې فزول وخت نه ضایع کوي او گاڑی کې ناست ضرورت پوره کوي او نه روان دي نه پارکونو ته ګوري نه لرونو ته ګوري او نو ټولو کې وخت ضایع کوي ضرورت پوره کوي بلار او زر زی حاضر الله زر کراچۍ تورسی مقصد تورسی او درې می وسړې وی هغه چې کم روډ دی دا غیر روډ نه بدليږي فروډ وخت نه ځای کی خود روډ نه بدليږي من کیم دا غدري قسمه شتا من دا الله د لارې مسافر یو او روان یو زنه داسې دي چې انیغ روان دي خپل مقصد تزان رسي الله دې مونږ هغه کې راولي دویم قسم داسي چې بلار نشي تماشي دي ا مقصد للک ټیم ور کوي او سفر للک ټیم ور کوي او نور سيزونو لاډر ټیم ور کوي اذر چې څومره مزل کړی لس منټه مزلو کی نو برق د سره گاډي رواني دې هوټل کې کینی او غب شپ شروع کی هغه ته نډیر مخ کې لاړ شي او دې دلته ناشتي او بس کما او چیس کما او غب لګي او دې ډېر رستو پاتې شي هغه مسلمانان چې هغه مونږ او د سم کوي خو بیا بلار غفلتونه وکي چې کم سفر کړی نو دا غي نه رستو ډېر پاتې شي ډیر رستو پاتې شي دا غي د پاره دا میاش دا غنیمت ده چې کم رستو پاتې شي او په دې میاش کې هغه مهنتو کې خواریو کې را سفر ډیر زر په مخ کې باندې لاړ شي په دې کې روزنی ول ذکر او تلاوت عبادت کول غریبانانو سره مرسته کول صدقه کول تعاون کول ټول نیک عملونه هغه ثواب ډیر زیات دی ثواب زیات دی دارز غنیمت ګڼل پکار دی سبا میاشتنی وکیږي بل ورځ میاشتنی وکیږي چې کوم کسانو د قربانای اراده وي هغه دې نن خپل سر سنت برابر کی او بیا مستحب خبر ادا دا واجب نه دا فرض نه دا او ثواب دا دی چې بیا تر قربانای پورې سر سنتونه کی چې قربانیو کی دا غین اورستو بیا سر سنت کی برید برابر کی نکونه برابر کی دا مستحب خبر ادا دا حجیانو سره ځان یو شان کول لی او قربانای بندوبستو کی الله دې موږ لا د وختونو نه د فائدې غوښتلو توفیق را